الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. صدق الله العظيم. الله جل شانو دغه مشرق قوم بارک فرمایلیو چې دا مشرق قوم دا سه اعتراضات کوي. اعتراض دا کوي چې یاره مادیات دا د ژوند د کامیابی ذریعہ او سبب ګرځي، حالانکه د انسان او د نورو مخلوقاتو پاغي کې فرق دی. انسان له الله عقل او روحانيات ورکړي، نورو مخلوقاتو له نه دي ورکړي. نورو مخلوقات ته هغه روحانيات نه دي نصیب کړي کم چې انسان ته ورکړي. دا روحانيات او دا عقل چې دی د انسان دا هغه سبب دی او دا هغه آله ده او دا هغه ذریعہ چې په هغې باندې موږ انسان د نورو مخلوقاتو نه جدا کوو. مال و دولت نه دی، خوراک نه دی، بنګلې نه دي، پیسې نه دي، کور نه دی، کلی نه دی، سوسایټي نه ده، اسوسییشن نه دی، دا څیزونه نه دي، بلکې اصل شی دی روحانیات او هغه عقلیات چې الله د انسان ته نصیب کړي. نو دوی دا غلطه خبره کوله چې د سره باغ نشته، د سره مال دولت نشته، د سره خزاني نشته. الله فرمایله څه بېوقوفه قوم دی، که الله وغواړي الله جل شانو به داسې هسې وکړي د پیغمبر ده. نو آخري خبره چې مې کومه ذکر کړې وه هغه دا وه چې هغه روایت و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل هغه تشریف فرماو او حضرت جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام سره کېناستو، خبرې کولې او ناڅاپه د اسمان یو دروازه کولاوه شوه چې هغه دروازه نه مخکې کولاو شي بیا به نه وروسته کولاو شي. جبریلو فرمایل چې یا رسول الله څوک دی او ستا سره ملاقات کول غواړي؟ نبی علیه السلام فرمایل څوک چې را دي شي هغه د برنه او فرشته راله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه سره او د جبریل سره کېناسته او انتهایي ښکلی و په لاس کې ورسره څه چې هغې چمک کو دا فرشتې سره. نبی علیه الصلاة والسلام د تعارف مطالبه وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغه تعارف وکړو جبریل چې یاره دا چې دی دا هغه د جنت چې کومه مشره فرشته ده چې رضوان ورته وایي دا هغه ده او دا راغلی دا د تا سره خبرې کول غواړي. نو رضوان خپل بحث شروع کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او ورته یې وویل چې زه الله جل شانو رالیږلی یم، دوه آپشنز دي ستا سره، دوه لارې دي ستا سره. یو دا چې ته د الله نبي جوړ شي خو د نبوت سره بندګي ستا نصیب شي، عبدیت بندګي ستا نصیب شي، دا آپشن دی خوښ دی. او که نه د الله دله د نبوت سره بادشاهت درکړي. که ته چېرته د الله جل شانه نه دا غواړې دا به هم الله درکړي. که ته د الله جل شانه نه چېرته د نبوت سره بادشاهت غواړې نه الله جل شانه دا چابیانې دا راکړي د ځمکې او د اسمانونو د خزانو چابیانې. په لاس کې چې د فرشتې څه څیز چمک کوه هغه چابیانې وي د ځمکې او د اسمانونو د خزانو چابي. نبي علیه السلام حضرت جبریل ته وکته، جبریل اشاره وکړه. نبی علیہ السلام فرمایل زما خوښه ده چې زه د الله بنده جوړ شم، بادشاهي مې نه ده پکار او داسې بنده د الله جل شانو جوړ شم، داسې بنده چې هغه یو حصه د هغه مړخي او 3 حصې د هغه په لوږه کې داسې زندگی او داسې ژوند هغه زما پکار ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانو فرشته راولېږله او ما له اختیار راکړو که ته غواړې دا غرونه به تا سره روان وي او دا به د سرو زرو د سپینو زرو وي. ما یې چې نه یا الله زما خوښه دا ده چې زه شکرګزاره او صبرناکه انسان جوړ شم. نو ما له چېرته یا الله روټۍ یو ټایم راکوه، خوراک راکوه چې زه ستا شکریا ادا کوم او بیا مه راکوه یو ورځ د دې دپاره چې صبر کوم په دې باندې. او تاسو ته ما ویلي چې دین اسلام ټولې خلاصې چې تاویږي هغه د یوې خلاصې نه تاویږي چې یو صبر دی یو شکر دی. دا اختیارات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه ورکړی شوي. اسانه خبره. الله جل شانو فرمایل تبارک الذی مبارک ته هغه ذات ان شاء که هغه وغواړي جعل لک خیرا من ذلک، دا کافر چې سوی د دینه به تعالی بهتر درکړي،
جنات داسې باغونه به تجري من تحت الانهار، هغې مخې ته به ولې بهیږي، ویجعل لک قصوره ویجل، او جوړې به کړي لکه ستا دپاره قصورا ماڼۍ، قصورا قلاګانې، قصورا بنګلې. بل کذبوا بالساعه، دا کافر چې دا تا باندې قسم قسم اعتراضات او عیبونه جوړوي او لګوي، دې هېڅ مقصد نشته، صرف یو مقصد دی چې د آخرت نه انکار کوي. نه بل کذبوا، بلکې دې انکار کوي الساعة د څه شي نه، د قیامت نه. واعتدنا، موږ تیار کړی لمن د هغه چا دپاره کذبه چې دروغ نسبت کوي بالساعة قیامت ته، سعیرا اور، موږ ګرم اور تیار کړی د خلکو دپاره کوم چې د قیامت نه انکار کوي. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هغه داسې معمولی اور نه دی، هغه اور چې د لرې نه الله جل شانو د هغې اور صفت بیانوي، د هغې اور هغه شدت بیانوي الله جل شانو، چې دا اور کله دا خلک د لرې نه ویني که نه، دې اور ته دا خلک روان دي، د دې دپاره د جهنم فیصله وشوه، دا جهنم لګیا دی دې خلکو ته ګوري چې دغه دی زما خشاک را روان دی، او جهنم خوشحالېږي دي ته. الله جل شانو فرمایي دا جهنم چې دا خلک د لرې نه ویني که نه، نو د دې جهنم نه به د جوش یو آواز هغه روزي، د قهر یو آواز به ترې روزي. مونږ په پښتو کې وایو، مونږ وایو د اور نه اور غړمباری کو، داسې غړمباری به کوي لکه ازمري، د هغه یو خاص آواز دغه شان به اور آواز کوي د جهنم. الله جل شانو فرمایي بیا چې هغه تنګ ځای کې د هغه جهنم وروغورځولی شي، نو هلته به یې تړلی په هتکړو باندې، او دی به بیا مرګ ته آواز کوي چې مرګ راشه، صرف مرګ به ورته خلاصې ښکاري چې په دې مرګ به زه خلاص شم. خو الله جل شانو فرمایي یو نه سل پیرې سوکه ډېر کرتې ته مرګونو ته آواز وکړه، مرګ هغه نشته، مرګ مړ شوی دی. دغې تذکره ډېر خطرناک ایتونه مبارک. سوی اذا رأتهم، هر کله چې دا جهنم ویني دا خلک من مکان بعید د لرې نه، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، دی به د جهنم دپاره یو جوش او غړمبارې او د قهر آواز به واوري دې دپاره. سمعوا دا خلک به واوري لها د جهنم دپاره څه به واوري، تغیظا، غیظ غصې ته وایي، غصه به واوري، غصه به وګوري، وزفیرا، او د هغې د جوش او د قهر هغه آواز به واوري. دا دواړه صفتونه دي جهنم. نو سمعوا به واوري لها دغې دپاره تغیظا وزفیرا. مفسرین دا معنی کوي تغیظا وزفیرا، د قهر آواز به واوري، جوش ته جهنم به واوري، غصه د جهنم به واوري، داسې چل به کوي، اوازونه به کوي جهنم چې راویې غورځوه، نور نشته، نور خوراک نشته، راویې غورځوه. بیا څه وایي تغیظا، جوش، وزفیرا، او د غصې هغه آوازونه. واذا القوا زفیر، اصل کې هغه د ازمري هغه آواز ته وایي چې کوم تاسو ته ما د هغې تذکره وکړه. واذا هر کله القوا، چې دا خلک وغورځولی شي، منها د دې نه، مکانا داسې ځای ته، ضیقا چې هغه تنګ، مقرنین دی به تړلی شوي په هتکړو باندې او په زنځیرونو باندې، دعو دی به دغلته چغې وایي، اوازونه به کوي، هنالکه دغلته صبورا، د مرګ او د هلاکت. نو الله به ورته وایي دا چې الله جل شانه د جهنم ته ورغورځوي که نه، دا جهنم دا انتهایی تنګ دی، جهنم څه دی، انتهایی تنګ دی. الله جل شانه به دا خلک ورچي او په زور به ورچي. یو مفسر یو عجیبه خبره ذکر کړې ده او زه ویرولم، حیران چې دا جهنم ډېر زیات تنګ دی، نو په زور به پکې دا یو جهنمي دا ورننه باسي، نو څه به بره زور کوي او څه به په ښکته زور کوي، په یو طرف ته به دې ته آرام او سکون نه میلاوي، او دومره په زور به الله جل شانو دا خلک په جهنم کې نه باسي، په دې تنګ جهنم کې او په دې اور کې، لکه سړی چې میخ راوالي او په دیوال کې څونه په زور باندې ټکوي، دغه شان به دا یو انسان ټکوي په هغې. دا یو مفسر ذکر کړی، ویرولم. الله فرمایي اذا القوا منها، هر کله چې دوی وغورځولی شي دغې ځای نه، مکانا داسې ځای ته، ضیقا چې هغه تنګ، مقرنین دوی به تړلی شوي یو بل سره جوخ جوخ، دعو هنالک، دعو دوی به رابلي، هنالک دغلته ثبورا، هلاکت او مرګ برابري. الله به ورته فرمایي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، یو مرګ ته آواز مه کوئ، ودعوا ثبورا کثیرا، ډېرو مرګونو ته آواز وکوئ، مرګ نشته. لا تدعوا، تاسو آواز مه کوئ اليوم نن ورځې ثبورا مرګ ته، واحدا یو مرګ، ودعوا تاسو راوبلئ ثبورا مرګونه، کثیرا ډېر، قل اذلک خیر ام جنة الخلد. اوس دام خوښو که نه، باغونه هم خوښو، دام خوښو، دا جهنم چې دا کوم ځای ته رالی خوښ هم شوه، دام خوښو، او که نه هغه چې مسلمانان بل طرف ته لاړه او په دنیا کې لږه سخته تېره کړه، هغه هم خوښ وه، تاسو چې به روزانه خنداګانې کوئ، نو هغې باندې هغه صبر هغه هم خوښ او شکر هغه هم خوښ،
او کنه دې ځای ته اوس راغلی او د میخونو په شانتې تقوا په دې جهنم کې الله به فرمایي کم یو خو قل ورته ووایه پیغمبره اذلک خیر آیا دغه بهتر ده ام جنت الخلد یا هغه د همیشوالي هغه باغ هغه جنت التي وعد المتقون التي هغه وعد المتقون چې د هغې وعده د چا سره شوي د متقیانو سره شوي چې ځان کم خلک د کفر او د شرک او د ګناه نه ساتي كانت لهم جزاء و مصيرا دغه جنت او دغه باغ د همیشوالي چې دی دا ځای او استوګنه د چا ده د هغې خلکو د کم چې متقیان دي كانت دا جنت دی لهم د دې متقیانو دپاره جزاء بدله و مصيرا او ځای د ورته دا د دې استوګنه ده لهم فيها ما يشاءون لهم د دې جنتیانو دپاره فيها په دې جنت کې ما هغه څه دي یشاءون چې دي خوښه شي خالدین همیشه به دي جنت کې به د متقیانو دپاره هغه څه چې دي خوښوي همیشه به همدغه شانتي ستا په خوښه به هلته قانون جوړېږي ستا په خوښه به څه جوړېږي قانون به جوړېږي ته څه وایې هغه شانتې به کړي لهم ما یشاءون فیها دا مخکې هم تېر شوي تقریبا روان دي په صورت قاف کې روان دي او روان دي په صورت زخرف کې دا بعینه هم هغه مضمون دی چې ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون سمانې ستاسو سترګې یخیږي او زړه هم پسه خوشحالېږي او زړه هم څه غواړي هغه به درته په دې جنت کې میلاویږي او وانتم فیها خالدون تاسو به همیشه یې په دې دلته هم دغه شانتي څه وایي ورته دغه خبر لهم د دې جنتیانو دپاره متقیانو دپاره فیها په دې باغونو کې ما هغه څه به یشاؤونه چې دې خوښه شي خالدین همیشه ګورئ دا به همیشه دغه شانتي داخله کان علی ربک وعدا مسئولا دا د الله د طرف نه وعده ده او الله په ځان فرض کړې ده په الله باندې یو څیز واجبېږي نه الله باندې چا حق نشته خو الله جل شانو په محبت کې د دې څیز وعده کړې ده او دی په ځان لازم کړی ده چې تاسو متقیانه دا څیز بس در کوم دا یقین دی چې ما او تا ته الله جل شانو راکړي او ولې دله داسې درکوي ځکه ته چې دا تقوا او پرهیزګاري ته اختیار کړې ته الله ته لاسونه چوتې او سوال کوي چې خدای جنت مې نصیب کړي الله فرمایي دا داسې وعده دی چې دا وعده مانه خلک غواړي نو څه وایي ګوره ورته کان علی ربک دا خبره ستا په رب باندې وعدن داسې وعده مسؤولا سوال کړی شوي غوښتلی شوي طلب کړی شوي فرمایشي وعده ده مسؤوله دا ده ښه ویوم یحشرهم دا عجیبه خبره ده یو اعتراض دی چې وی کومه کوي نه کومه ناشنا شاندې دی عجیبه خبره خدا ده الله جل شانو یو ځای کې یو عجیبه قصه کوي الله په جنت کې بهر هغه څه دی غواړي متقی او پرهیزګار انسان چې څه غواړي جنت کې ورته هغه میلاوي اعتراض سوال به اعتراض نه کوي اعتراض ښه کار سوال دا دی چې هر څه یو جنتي ته میلاویږي که یو جنتي سړی دی او هغه پلار دی او د هغه بچی په جهنم کې دی چې دا دې جهنم نه راوباسه دا کافر بچی مې دا به الله راوباسي سوال خو دی داسې نه ده دا به الله راوباسي نه دا الله جل شانو نه راوباسي نو بیا د دې څه مطلب شو لهم ما یشاؤون فیها چې دې څه غواړي الله به ورله ورکړي چې دې سترګې او دې دماغ پسې یخي هغه به الله جل شانو ورکړي یو خبره هغه اسانه ده چې څومره هم داسې څیزونه دي د اعتراض او د سوال په شان دی هغه ټول څیزونه به الله جل شانو د جنتیانو نه هیر کړي خپل داسې بچي چې د هغې کافر و هغې په جهنم کې دي الله جل شانو به تیر بل هغه آبا او اجداد چې هغه په جهنم کې دي او کافر و هغه به دې خلکو نه هیر شي الله جل شانو به دې د خواطرو نه وباسي دا خواطر به لر شي ختم بشي زایل بشي اوس خبره عجیبه شوه ته خو وایې چې په جنت کې عیب نشته او هېرېدل خو شی دی عیب دی اعتراض د پاسه اعتراض راغی قصه بل شان د خدای مسلمانه هر یو څیز چې هغه د انسان نه ایر شي دا عیب او نقصان نه ډېر څیزونه هغه انسان هېرول غواړي د خپل ځان نه خو هغه هېرېږي نه هغه عیبي که نه داسې نه ده څوک دې ولیدل چې هغه مړ شو د هغه مرګ تا ته یاد دی نو ته ډېر په بېدردۍ مړ شوی دی او ته همیشه شپې خوب نه درځي چې خدای داسې رانه هېر کړي چېرته په خیال کړی دی ستا د مخې چېرته په شیرګړ کې ډېر حادثې دي شوي دي که نه چې زموږ د مخې هغه خلک مړه دی په مختلفو حادثاتو کې موږ له بیا درې شپې خوب په دې باندې نه راځي چې هغه خبره هم د زړه او د ذهن نه وځي او کله کله خو داسې چې زموږ د مخې نه مړ بیا هم دونه ټینشني چې موږ له خوب نه راځي د سواته واقعه وشوه که نه 18 کسان هغه سین له وکړه چې کوم حساسه خلک دي د هغې نه دا خبره 2-3 ورځو پورې نه هېرېده خوب وله نه ورتلو چې کوم حساس خلک دي دا واقع چې چا لیدلي په هغې بس تېر شوي چې د هغې وس نه و او دا واقع لیدلي نو اوس دا خبره هېرېدل دا عیب دی او که نه دا فایده ده
دا فائدہ ده. نو هر یو سیس چې هغه هیر شي د انسانانو دا نقصان او عیب نه دی. ډیر سیزونه د هغې هېرېدل څه شی دی هغه فائدہ ده چې هغه هیر شي د انسان. دغه وخت کې دغه فائدہ ده الله جل شانو به دغه انسانانو د ذهنونو نه دا وباسي. دوی به دا نه وایي چې پلار به جهنم کې پروت دی هغه راوله ځکه هغه کافر یا زوی مې به جهنم کې پروت دی هغه کافر و خدای رایوله. دا خبرې به الله جل شانو هیري. او بل یو عجیبه خبره یو کمزوری جواب دی چا کړی دی او خیر تاسو ته کوم. هغه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیامت په ورځ به تمام رشتې هغه ماتې شي سوا زمانه د علی نه د فاطمین او د حسنین دا تمام رشتې به ختم شي. حدیث مبارک دا مخکې تاسو ته ما د یو سوال په جواب کې ویلو داسې وکنه که یاد دي دا خبرې ځان سره یادوي دا کله کله خو دا مې هسې یو مالګه مسالې دپاره مې څه وکړه د اعتراض او جواب وکړو نو کله کله داسې ښه سړی هسې مزه ورکړي دا سوال چې وکړي بیا جواب ځکه دا سوال کله کله راځي په ذهن کې او د هغه سړي ذهن ته دا سوال راځي چې د هغه ذهن کار کوي. د کان علی ربک وعدا مسؤولا دا د الله جل شانو وعده ده او داسې وعده ده چې خلک ته سوال کوي چې خلک وایي که نه ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف الميعاد. خدای پیغمبرانو سره چې کومه وعده کړې وه هغه مال راکړي هغه دا وه چې په تاسو کې چا نیک اعمال وکړي ایمان راوړو هغه به جنت ته. نو دا داسې وعده ده د جنت ته چې دا خلک د دې باره کې سوال کوي چې خدای دا مال راکړي. صحیح ده. ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله الله جل شانو فرمایي اوس دا کم خلک مشرکان دي. پرون مې ته یو مقدمه کړلې واجب شان مقدمه داوا د حق دای چې کله راشي او کله چې پیغمبر راشي معاصرینو ته د زمانه خلکو ته نو زمانه خلکو ته هغه ځان په شان ښکاري ست انکار هغه بې عزتی کوي هغه تسپک سپور وي سه په خپل راځي هغه ته وي. دا کفار مکه چې دی حضرت نوح علیه السلام باندې ایمانو د دې په حضرت موسی ایمانو علیه السلام د دې په حضرت عیسی علیه السلام ایمانو د دې په حضرت ابراهیم ایمانو علیه السلام د دې په حضرت اسماعیل ایمانو په دې پیغمبرانو د دې ایمانو د کفار مکه وی به کنه چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو او دا د خانه کعبه د خدمتونو موږ ته داغه نه پاتې شوي دا خبرې مخکې تېرې شوي دي بار خلاصه مې بیان. نو الله جل شانو یو انساني فطرت او طبیعت بیانوي. د انسان فطرت او طبیعت دا چې د حق دای د مخې راشي د طبیعت خلاف خبرو دې بیا د هغه انکار هم کوي د هغه سپک سپورې مو ولې هغه ته ځان په شانتي بس دغه د حق دای او ځان په شانتي یو انسان ودا کوي. خو چې کله دا د حق دای مړ شي دا پیغمبر لاړ شي دنیا نه دا د حق دای او د سم سړی لاړ شي بیا وروسته دونه تعظیم شروع کی چې قبر ته ول سجدي کوي او هم دغه شانتي وا په هر دور کې وګوره پیغمبر نه خلک انکار کوي. يهوديانو ته وګوره د موسی عليه السلام څونه بیزته کړې خو بیا موسی عليه السلام وفات شو اوس زموږ سره جاخه پدې ده چې صرف موسی عليه السلام پیغمبر دی نور پیغمبران نشته نه داسې نه ده. نو کله چې د سړی لاړ شي بیا دې سره قدر پیدا د انسان طبیعت الله جل شانو هغه طرف ته دا پرونه سبق اوس الله جل شانو فرمایي زه به یو کار وکم زه به داخله کوم راولم چې د غیر الله عبادت کړي د پیغمبرانو ته سجدي کړي د هغې قبرونو ته سجدي کړي او هغې ته خدایان ویلي هغې ته د خدایانو بچي ویلي هغې ته ثالث الثلاثه په درېو خدایانو کې یو خدای ویلی دا قسم قصې کړي دا پیغمبران به ودرو خپلې مخې ته او دغه خلک چې دا کوم مشرکان دي او په جهنم کې تړلی شوي دا به خپلې مخې ته ودرو او بیا به دې چې دا چا عبادت یې کړی دی که نه دې ته به وایم چې هلکه دا خلک د تاسو ګمراه کړي وو که نه دا په خپله ګمراه شي پیغمبرانو نه به تپوس کوم چې یاره دا خلک دا معبودان چې دي دې نه به تپوس کوم چې یاره دا چې کوم دا کافرو مشرکانو دې تاسو ګمراه کړي دا ستاسو د وجې نه ګمراه شوي او که نه دا په خپله ګمراه شي ای وی یا الله همیشه خو مونږ ته آواز کړی موږ به خلکو ته څنګه وایو چې مونږ ته آواز کوئ همیشه خو مونږ ستا عبادت کړی نو موږ به بل ته څنګه وایو چې زموږ عبادت همیشه خو مونږ ستا محتاج وو او ستا د احتیاط هم کړی اظهار هم کړی د هغه ښکاره کړی چې مونږ ستاسو یو محتاج یو خدایه زه به بل ته څنګه ووایم چې زما نه خپل حاجت څه کا هغه وغواړه دا به بل ته څنګه د هغې تذکره الله جل شانو کوي الله به ورته ووایي دې کافر او دې مشرکانو ته چې خوښه هم شوه انکار یې د نه وکړو ځه تاسو خو دا به زموږ مدد کوي دا به زموږ سفارش کوي دا به زموږ نه ښکته بره کېږي اوس هغې د براعت اعلان وکړو ستاسو او دغې وخت کې به د دې لویه بېعزتي هغه په نصیب شي د هغې تذکره کوي الله و یومه په هغه ورځ باندې یحشرهم الله به دا خلک راجمه کړي وما او هغه څیزونه هم راجمه کړي یعبدونه چې د خلکو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله دا یو لوی بحث دلته چې دا ما دا الله جل شانو ذوی العقول یادوي که غیر ذوی العقول یادوي په دې تذکره مخکې په هغه ځای کې شوی په سورت انبیا کې تقریبا چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم
هلته مې ته دا تذکره کړې. نو ما هغه څیزونه هم راجمع کړي یعبدون چې دا خلک عبادت کوي من دون الله د الله نه ښکته څیزونه دي. فیقولون الله به ورته وایي اانتم اضللتم عبادي هؤلاء تاسو زما دا بندگان گمراه کړو. انتم آیا تاسو اضللتم تاسو گمراه کړو عبادي زما دا بندگان هؤلاء دا ټول چې ولاړ دي دلته د جهنم په ام هم ضلوا السبیل یا دین په خپل لار خطا شوی ام هم یا داخلك چې دي ضلوا دي خطا کړو السبیل لار قالوا دی وای سبحانك خدای پاکي دې تعالی رم به ولې چاته وای چې زموږ عبادت دا به پیغمبران او دغه معبودان به وای قالوا دی وای سبحانك پاکي د خدای تعالی را دي خبرونه ته پاکي ما کان ينبغي لنا زموږ لپاره مناسب نه دي جایز نه دي ان نتخذ من دونك من اولیاء جستانه علاوه بل څوک خپل دوستان مونږ تخپل دوست کړي وي الله خپل حاجتونه متا تقدلون زبوس بل ته څنګه وایم چې خدایا بل ته بسنګ وایم چې زمانه خپل حاجت وغواړ نو سوي نشته جایز نه زمونږ د جایز نه دي زمونږ د پاره ان نتخذ چې مونږ نیولې وي من دونی کستانه علاوه من اولیاء سوک دوستان اولیاء ولکن متاتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر کله چې د پیغمبرانو نه دا تفوس شي ا د دې معبودانو نه تفوس شي چې تاسو د خلکو ته ویل چې زمونږ عبادت او یا الله موږ ته نه وي موږ دا کار نه کوو موږ ستا عبادت کوو موږ باغی د څنګه وایي چې زمونږ عبادت بیا به یو بل ایشو جوړ شي ایشو بدای چې دی گمراه شوي بیا ولې گمراه شوي داخله بیا به دغه پیغمبران یو خبرو خدای چې تا په دې ډیر زیات احسانات کړي ډیر نعمتونه دی ول ورکړي ډیر مال او دولت ته ورکړي ډیر مانې دی ورکړي بنگلې دی ورکړي د دې ځان له پروتوکولو دې په دنیا کې ځان له حیثیتو نو هغه دونه زمانہ په دې باندې تیر شو د مال او دولت او د دې مالداري او د دې فراوانه او د دې مسته چې دی گویا چې د مال او دولت او د خپل عزتونو او د خپل شهرتونو د خپل ځان حق وګڼو دا زما حق ته نو هغه خبرې دي گمراه نعمت خو الله جل شانو د دې لپاره ورکړي چې الله جل شانو شکریا ادا کړي خو دې د نعمت ته شکریا په ځای هغه شی چرته بوت شهوت ته بوت خپل حق یې وګڼو چې د مال او دولت او د تمام سيزونه د زما سدي د زما حق د قیامت پورې به هم زه دغه شانتي ما او بیا که د قیامت نه پس سره ژوندو او قیامت راغې نو بیا به هم زه داسې خیم چې دلته خیم هلته به هم خیم د دې خبرې دا خلک پاوا کړو او وګورئ کوم خلک چې هغه د یو څو پیړونو په مالدارۍ کې را رواني د هغې همدغه ترتیب چې هغه دا سوچ کوي چې دا مال او دولت زما د آبا او اجدادو سره او دا ما سره به وي او زما نه پس په خلکو سره وي او د قیامت په ورځ اخوا څه شته نه او که څه صحیح که نه بیا به همدغه شانتې مونږ کامیاب یو لکه دلته یې څنګه کامیاب الله جل شانو فرمایي دا غلط فهمي ده پیغمبران به دا وایي چې خدایا تا ول نعمتونه ورکړو د هغې نعمتونو نقصان هغه دا راووتو که نه چې دې ګمراه شو د سمې لارې په کار دی ستا شکریه یې ادا کړی وی څنګه چې د هغې څه شی د شکریا د ادا کولو حق دی او د هغې حق جوړېږي چې انسان شکریا ادا کړي د الله جل شانو الټه دی څه وایي په هغې باندې ګمراه د هغې تذکره به دا څه وکړي دا پیغمبران به وکړي په هغې جواب نو څه وایي الله جل شانه ولکن متاتهم خدای خو تا دې له ډېره نفع ورکړه و آباءهم د دې آبا او اجدادو له حتی نسو الذکره تر دې پورې چې دې نه قرآن هېر شو څه ته هېر شو قرآن ته هېر شو الذکر نصیحت ته هېر شو الذکر د پند هغه خبرې ته هېر شو الذکر شریعت ته هېر شو الذکر ایمان ته هېر شو دا ټولې باندې حتی نسو ذکر خپل ایمانیات خپل عبادات خپل معاملات هغه درې خبرې چې مې ته پرون کې مې کړې وي د الله حقوق او د پیغمبر حقوق او د انسانانو حقوق چې کومو اخلاقیات چې کومو هغه ته هېر شو صرف مال او دولت هغه ته ښکارېدو چې زما بس دغه دي په کائنات همدغه شانتي کې حتی تر دې پورې حتی نقصان دا شو حتی د دې درې معنی کوم څو معنی دی د حتی یو معنی تر دې پورې نو بیا دې نه دوه معنی راوځي حتی فایدې دا شوه یو دا معنی او حتی نقصان دا شو نتیجه دا شوه دا معنی دی حتی نقصان دا شو نسو چې دې خلکو هېر کړه الذکر څه ایمان او قرآن هېر کړو وکانو قوما بورا او دا قوم داسې قوم بورا هلاک شوی بور څه ته وایي هلاک شوي ته وایي فقد کذبوکم په تحقیق سره دی انکار وکړو ستاسو نه بما په هغه څه تقولونه چې تاسو به وي دا اوس بله خبره ده دا خبره ختمه شو الله جل شانو به دې ته وایي چې تاسو چې کومې خبرې کولې چې دا پیغمبران او دا بوتان او دا پلانکې او پلانکې به زموږ سفارشونه کوي هغې خو الټه انکار وکړو په تاسو باندې څه وکړو نکیر وکړو چې هېڅ هم نشته دا بېوقوفه قوم دی غلط قوم دی دا په خپله ګمراه شوي دي مونږ نه دي ګمراه کړي الله ورته دا وایي فقد کذبوکم په تحقیق سره دې خلکو خو ستاسو نه لږ انکار وکړو
بما دا هغه خبرو انکار کو تقولون چې تاسو په دنیا کې وي فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. اوس دوه آپشنز دي. یو آپشن دا چې تاسو بیا تختی زمانہ الله جل شانو فرمای لا تستطيعون صرفا تختی دیم نشي زمانہ واپس کې دیم نشي بدلی دیم نشي زمانہ بل خو نه شي تل زمانہ ولا نصر. او دویم آپشن دا چې تاسو مرستو کی امرسته والا خدای دی ولړ دی پیغمبر نه والا د بوته پر ټول ولړ دی هیڅ مرسته نشي کول دا اوس سکه. فلا تستطيع فما تستطيعون تاسو طاقت نشته صرفا د اوړېدو تختی دیم نشي دنیا ته واپس ولا نصر او نستا څوک مدد کولی شي. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اوس پچا چې په تاسو کې ظلم کړی یو شرک کړی هغه له بوز دالوی عذاب ورکوم. ځکه الله جل شانو چې عذاب ورکوي الله جل شانو د جرم نوعیت ته ګوري. څه ته ګوري؟ د جرم نوعیت ته. سوال جواب در کومه. سوال پیدا شي لکه یو سړی د کفر یو ځل کلمه وي یو کلمه د کفر وی یو ځلی وی او زه کفر یو کو شپېته کال یو کو ته همیشه دی جهنم دی دونه خطرناک اورته ولی ورلی دا ظلم نه دی نه کنه دا ظلم نه دی ظلم نه دی. په جرم کې خلک دی ته نه ګوري چې ټایم سونه اغسته دی. په جرم کې خلک دی ته ګوري چې دا جرم د کم نوعیت ته څومره لوی جرم دی او څونه وړوکی جرم دی. که ټایم ډېر اغستی کې لګي اغستی بیا خو دې دا مطلب شو یو سړی هغه بل نه ډز ویشتو او حکومت پاکستان وی چې دا به همیشه په جیل کې همیشه سزا ولې ورکړي د په جرم خو صرف 15 منټه لګېدلي. نو موږ به ورته وایو چې نه موږ د جرم نوعیت ته وکته او د لم سزا ورکړه. د الله قانون هم داسې دی چې د جرم نوعیت ته ګوري چې تا کم قسم جرم دی کړی. که ګناه دی کړي نو هلته به صرف سروس سټیشن ته به دې بوځي سروس بدله وکړي صفا به دي کې واپس په جنت ته راوړي. د جرم نوعیت وړوکی و بس لږه شان سزا راته میلاو او د جرم نوعیت چې هغه کله غټ شو بیا الله چې خبره پالیسۍ ته ورسېد چې الله پالیسي دې چیلنج کړه چې کفر دی عقیده دې چیلنج کړه بیا الله جل شانو عذاب ورکوي او د همیشوالي عذاب. خبره اسانه ده که ګران؟ دا اعتراض بدان سره ذهن کې یاد وساتئ او دا جواب بدان سره یاد وساتئ. ملحد دوکه نه کړي پوهېږي چې د کفر کلمه خو صرف په یو سیکنډ کې ویلې ده او زیات نه زیات شپېته کاله عمر په دنیا کې تېر کړی دی. نو په زرګونو کاله عذاب د دې ته خلکو ته دا وایي چې د اویاو میندو نه زیات محبت کوي د خپل بنده سره او اوس د اویاو میندو محبت وګوره سړی جهنم ته گزار کړی دی همیشه په جهنم کې پروت او دونه خراب عذاب وله ورکوي چې لا تبقي ولا تذر. هغه نه په اډو کې برېکلي او نه په غوښه باندې برېکلي داسې عذاب دی. دا د اویاو میندو مینه داسې نه نه نه. الله جل شانو څه ته ګوري؟ د جرم نوعیت ته ګوري چې جرم غټ دی که وړوکی دی. لکه صرف ګناه نه شوی و الله جل شانو به لږه سزا درکړي او که کفر دې کړی بیا ورته ټینګ شنو اسانه خبره. نو ځکه څه وایي ومن یظلم چا چې شرک وکړو منکم ستاسو نه نذقه موږ به پرې اوسه کوو عذاب انداسې عذاب کبیرا ډېر لوی. ځکه نوعیت ډېر خطرناک دی د جرم چې هغه شی دی شرک خطرناک. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم دا اوس جواب شروع شو. دلته چې الله جل تاسو ویلي په سورة فرقان کې به ځای په ځای رد کېږي په سبانې په شرک باندې به رد کېږي د هغې نقصانات هغه به الله جل شانو ذکر کوي او ورپسې الله جل شانو به څه کوي یو بله خبره هم په رسالاتو باندې په پیغمبرانو باندې په نبوت باندې چې کوم اعتراض راځي د هغې جواب به کوي. نو مخکې په نبوت باندې اعتراض شوت شوی چې ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشي فی الاسواق دا څنګه پیغمبر دی چې دا خوراکونه کوي او په بازار کې ګرځي دلته ولې جواب ورکوي څه ولې ورکوي جواب ولې ورکوي وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. د دې نه مخکې چې پیغمبران تاسو منئ اوس مې ته وي که نه کفار مکه و 15 پیغمبران هغه منل. حضرت نوح یې منو حضرت موسی یې منو حضرت ابراهیم یې منو حضرت اسماعیل یې منو حضرت عیسی یې منو علیهم الصلوات والتسلیمات دا ټول پیغمبران یې منل. خبره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او دا خبره وکړه چې دا پیغمبر څنګه پیغمبر تجارت کې په خوراک پسې ګرځي بازار کې ګرځي خوراک کوي دا څنګه پیغمبر دی؟ الله فرمایل ولې دې نه مخکې چې پیغمبران هغوی به خاورې غوړي هغوی خو هم بازار کې ګرځېده او خوراک پې کو. نو ستاسو بانه صرف دلته ده که نه هلته هم ستاسو د بانه ده که د نه انکار کوئ بیا د هغه نه هم انکار وکړئ. حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بارک او تاسو وایئ مونږ د هغه په اولاد کې یو زمونږ په هغه باندې ایمان دی او دلته چې نبي علیه الصلاۃ والسلام خبر راله اوس منکر شوی ولې صرف په دې وجه باندې چې هغه خوراک کوي او بازار کې ګرځي. ولې دې نه مخکې چې انبیاء کرام راغلي هغه داسې نه اوسه او همدغه شان خو تاسو تماوي خوی بد رابانه بسیار است کله چې خوی خرابي بانې صحیح هغه ډېرې زیاتې. الله جل وما ارسلنا موږ نه دي لېږلي قبلک ستانه مخکې پیغمبره من المرسلین د پیغمبرانو نه الا مگر انهم لا یاکلون الطعام بېشکه هغوی به څه کول خوراکونه به یې کول ویمشون فی الاسواق او هغوی به بازار کې ګرځېده وجعلنا بعضکم لبعض فتنه تصبرون
دا عجیبه خبره. اوس دغه ځای پورې چې الله جل شانو فرمایي يمشون فی الاسواق انهم لا یاکلون الطعام، دغه ځای پورې هغه د اعتراض جواب ختم شو. الله جل شانو ولې داسې کړی دا؟ دلته پیغمبر را لېږي، د پیغمبر سره څه خلک یو ځای کېږي، د هغې نه څه خلک انکار کوي، دا ولې داسې کوي؟ الله جل شانو د دې وجه بیان. الله فرمایل چې دا ما دا سیستم ځکه چلولی دی که نه چې د دې خلکو زه په یو بل باندې امتحان والم. څه پې والم؟ امتحان. دا خلک دا ټول چې دي په دنیا کې اوسېږي دا د یو بل لپاره ازمایښونه دي. الله جل شانو ګوري چې کم سړی په هغه ازمایش کې پاس کېږي او کم سړی په هغه ازمایش کې فیل کېږي. د پیغمبر دپاره ازمایش دغه قوم وګرځېدو چې هغوی ورته کنځلې سپکې سپورې انکار دا ګډې وډې ورته وي. الله د پیغمبر امتحان اخیستو چې صبر کوي که نه کوي. د دې قوم امتحان د پیغمبر سره اخیستو چې دوی صبر کوي په هغې ایذا باندې او که نه، او دغه شان د هغې امتحان یې اخیستو چې پیغمبر مې وله ورکړی دی مني او څنګه د هغې شکریه ادا کوي او که نه ادا کوي. دغه شان الله د کائنات دا ټول سیستم چلولی دی. د انسانانې چې پیدا کړي د دې دا سیستم هم دغه شان دی چې د یو په بل باندې امتحان وي، د مالدار په غریب باندې او د غریب په مالدار باندې امتحان وي. وګورئ تمام وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دې کې مې تفسیر کړو او روان دی بیا سورہ حجرات کې تفسیر کړو. خبره دا ده چې الله جل شانو دا مختلف څیزونه پیدا کوي، دا صرف د دې لپاره پیدا کوي چې یو د ټولو ازمیښت پې وکړي. وجعلنا ګرځولي مې بعضکم بعضې په تاسو کې لبعض بعض دپاره فتنه ازمایش اتصبرون، ګورم چې صبر کوئ که نه، یعنې خپله ډیوټي کوئ که نه. وکان ربک بصیرا، او الله دا هر څه یې ګوري، بیا وروسته الله نتایج راوباسي.